د سوکنو تاڼې په حدود کې چې د بي آر ټي کم ملازم وجلې شوی د کم چې 2 هفتې پس واده هغه کیس پولیس ټریس کړی دی. پولیس وایي دا د رهزنۍ واقعه وه. دې کې پولیس 2 ملزمان نیولي دي، یو زخمی حالت کې دی او یو روغ دی. تاسو ته به یاد وي څه موده وړاندې د سوکنو تاڼې په حدود ورمړو روډ باندې د بي آر ټي یو ملازم عاصم هغه د شپې ډیوټۍ نه واپس کور ته روان و. هغه بیا کور سره نږدې مسلح کسانو ویشتې و، د هغه نه موبایل اغشتی و، موټرسایکل چې کوم دی د هغه پاتې و. کله چې بیا دې حوالې سره هغه ټایم کې موږ پولیس سره خبره کړې وه، نو پولیس وایي چې دا شوکه نه ده. اوس چې پولیس کم په دې کې تفتیش وکړو نو دوی ته وایي چې موږ ته پته ولګېده، پولیس وایي چېرې دا شوکه وه. پولیس وایي دا ملزمان چې کله دوی معلوم کړل نو دوی هغه ورځ د دې ملزمانو د ګرفتارۍ دپاره چاپه ووهله. پولیس وایي کله چې دوی ملزمان ګرفتارول نو ملزمانو په پولیس باندې ډزې کړي دي، بیا پې پولیس هم جوابي ډزې کړي دي. پولیس د دغه ډزو بندېدو نه پس 2 کسان چې کوم دي هغه نیولي دي. پولیس وایي یو زخمی دی او یو روغ دی. پولیس وایي یاره اوس چې کله مطلب دی په هغې کې تفتیش وکړو، دا ملزمان یې ونیول نو دوی ته پته ولګېده چې دا رهزني وه. څنګه چې ما تاسو ته وویل عاصم چې کله وژل کېدو نو د هغې نه 2 هفتې بعد د هغه واده و. د واده یو تقریب چې کوم دی هغه په ډېر سخت غم کې بدل شوی و. پولیس دې کې 2 ملزمان نیولي دي.